ګرانو کتونکو الف خان شرپو ویلفیر فاونډیشن د خپل وس مطابق د دغه بېوسه بېڅوکه خلکو سره کومک کوي، مرسته کوي. ستاسو په تعاون سره د هغې خلکو په تعاون سره چې د هغوی موږ باقاعده نومونه الو، الله پاک د هغوی له دې اجر ورکړي. ورکوي به ولې به نه ورکوي چې په دې ګرانه کې یو سړي باندې نخره تېرېږي، هغه کور ته اوړه یوسي، هغه کور ته غوړي یوسي، هغه کور ته چای او چیني یوسي. ډېره ګرانه ده. حکمرانانو ته دې څه پته لګي؟ په خپلو خبرو کې دي او په خپلو عیاشو کې دي، په چرچو کې دي. روزګارونه شته دي نه، اوړه ګران، چینی ګران، غوړي ګران، چای ګرانه. او چې کله پټرول ګران شي نو هر یو څیز ورسره خود به خود چې کوم دی نو هغه بروخیږي. او بېګې بله ډالۍ را کړې ده چې 200 روپۍ بیا پټرول ګران کړي دي. په دې حالاتو کې ژوند کول هغه ډېر ګران دي. دا زنانه ده، ډېر کلونو راسې دلته کې راځي، کور کې 3 لوریانې دي او ژوند یې د کړمو سره دي. څنګه تېرېږي؟ خپله کیسه وکړه د موږ د کتونکو سره. اوس وخت کې زما د دې بچو دا 5مه 6مه ورځ ده چې د 100 روپیو د 10 روپیو وروجې راوړم. زما 5 بچي دي، موږ ښځه خاوند سره 2 کسان، نه وږی او نه ماړه، ګوړه نه چیني نه نور څه درک نه لګي. د بچو د پیسونو پورې خو د هېڅ غم او صرف د دې خېټې غم. بس چیریان شم او راشم دلته، بس دې د الله کامیاب کړي ستره ستاسو چې څوک در سره امداد کوي. والله دې د دې وزونه ورکړي نو دا د لاما کور ته وړم نو دا دونه خوشحاله شوم لکه د ټول بازار سودا چې موږ نه ده وکړه. الله ډېر چا سره خو دلته رالم او دغه ماشومان مې داسې خوشحاله وي چې دلته لاړ شي. بی جان به مور دونه بس څه درکړي نو دا هم کامیاب کړه چې بس دونه سم راکړله. ښه بچي خو زه سبق وایي که نه؟ او جي وایي. یو خور و، هغه ما ته وایي چې هغه پیس په منمه. ناخور ما وایي چې به 300 روپۍ وي، هغه 100 روپۍ دی. دې ته ما وایي چې الله به کوي، زه به کومه. هغه سیسټم هم روان دی. خو کتونکو موږ پریکټیکلي چې کله د یو مور خبره چې نن راته بچي د لوږې د لاسه وده شو، د بچو هغه رنګونه چې کوم دي د لوریانو یې هغه د لوږې تندې چې کوم دی هسې بل شان کړي دي او دی بیمارو پکې هم جالی چولي که نه. دا دوی په شیبره پرتې دي، دا یوې هسې تبه او بریښتې پرته دي، غټ غټ واړې دي، خو بس د لږو توندو د لاسه پرتې دي. بس زما هېڅ بس هم نه کېږي. دولت خان رئیس صاحب الله دې خوشحاله ساته. دا هغه ستاسو کومک دی. هغه خور د جلوزو یو خور چې ما ته یې وي زما په وجه خلکو له اوړه ورکړه، هغه اوړه سلسله چې کومه ده ما جاري ساتلې ده، مسلسل ما جاري ساتلې ده. ورسره چې کوم دی دا د حاجي صاحب د طرف نه چې کوم دولت خان رئیس صاحب نه دا د غوړو ټیمکې زه دې له ورکومه. ورسره دا ګوره جي دا چاولې یو ورور ما ته چاڼه چاولې را لېږلې وي، نو هغه چاڼه چاولې دا څه ناسه ګزاره به یې شوي. ښه دا هم چا به را لېږلي که نه دا یې ما له پکې چپړی وګوره، نو دې پکې ځان له چپړی وکتې ده ونیسه. دا د تحریک د طرف نه چې کوم دی موږ ته هغه کوټونه بیکونه راغلي دي، نو دې پکې ځان له بیک کوټونه دغه کړل. او دا چې کوم دی نو دا هغه د وړو بوری ده چې دې خلکو ته لاړل. یقینا چې نن د دوی خوشحالۍ نو دغه صورتحال له ګرانو کتونکو خو چېرې ستاسو کومک او مرسته زموږ سره روانې الف خان شرپو ویلفیر فاونډیشن رجسټر نه په چې احسان کوي نه د چې احسان اخلي. الحمدلله د خپل رب ډېر زیات شکر ګزار یو چې څوک ناڅوک رانه څه ناڅه یوسي. ادې د 100 روپو ولې نه وي خو ورې کوله. نو دا وخت دی چې په دې وخت کې سخت وخت دی چې موږ د بل په کار راشو. په خپل چم ګاونډ کې د غریبانانو بې وسه بې کسه بې څوکه خلکو خیال وساتئ، زړونه آزاد کې، په خلاص مټ د خلکو مدد وکړئ، په دې سیاست کې مه راځئ او مه په دې کې سیاسي زور وباسئ. دا لیډران نه زموږ په قبرونو کې سملي او نه دا لیډران د قام سره مخلصه دي. ما ته دې وخت کې څوک مخلصه لیډر خپلې مزې او چرچې ښه ټیک ټاک روانې دي، خپل مراعات او خپل هر څه، خو چېرته یې همدا ونه کړه چې زه د خپلې پلازې او د بینک بیلنس د IMF له خرڅ کړم او د IMF دا قرضه پې لرې کړم. خو نه خپلې تنخواګانې کموي نه خپل مراعات کموي. د قوم دې وخت کې دومره بدخال دی په دې ګرانۍ کې او خلک دا دي وي دا د هغه په وجه او د دوی په وجه، د هغه په وجه او د دوی په وجه. او بعضې خلک پې خوشحالۍ مانځي چې ګران شي. دا د غریب د ژوند نه تپوس وکړه، وي په 15,000 چې بوری شي موږ یې اخلو. د 2018 نه واله 2023 صرف دا خبره ورو او د لیډرانو دپاره خلکو خپل ایمانونه چې کوم دی هغه خرڅ کړل. او په دغه سیاست په وجه باندې خو پاکستان ته موږ پیسې لیږو
نو یاره دې خو خزانې ته پیدا رسی دا بنیتي ختمه کې منګ لیبره لګي خپل چمګاون کې دونه غریبانان راځي ډیره ګرانه ده الله پاک ته اسانه کړي